الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم حاضرین مسلمانانو دار یو قوم سر خصوصیتی چا قوم پاگی باندې د نورنا ممتازی او جدائی لکه د پښتنو ځان له یو خصوصیتی د پنجابیانو ځان له یو خصوصیتی د سندیانو ځان له یو خصوصیتی د پښتنو لونګۍ صادری د پنجابیانو لنګي سندیان آئی اجرک استعمالی آدائی خصوصیتی داسی سکا چه د جبه په لحاظ د ذات په لحاظ د قوم په لحاظ انسانان تقسیمی نو داسی د مذهب په لحاظ باندې انسانان تقسیمی. بعضی انسانانی چغی اندوانی بعضی انسانانی اغسکانی بعضی انسانانی اغا یهودیانی بعضی اغا نصارائی نو بعضی انسانانی چغا مسلمانانی یهود ځان لا خصوصیتی نصاراو ځان لا خصوصیتی د سکانو ځان لا خصوصیتی د هندوانو ځان لري داسې د مسلمانانو ځان له یو خصوصیتی د مسلمانانو خصوصیت هغه دا دی چې د هغوی ایمان دی په پخوانو کتابونو خدا غی
ایمان دے پا قرآن کریم باندے چھ مسلمانان ہوئی منتا اللہ آخری پیغمبر را لگرے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاگا خاتم النبیین دے اور یو کتاب ورکڑے شاید وی قرآن کریم جاگا خاتم الکتب دے دارینا بعد اللہ بیابل پیغمبر نظر آنے گلے اور قرآن کریم نے بعد اللہ بیابل کتاب نظر آنے گلے ظاہر مسلمانانو خصوصیت جناب مدد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلائی ایمان دے پا قرآن کریم باندے یاد مسلمانانو خصوصیت دادے چه قرآن و تصویری چاگاو کی اکئی نو آگا کئی اور چه قرآن و ارتویلی دا مکوئی نو خلق نکئی نو اگا مسلمانی چه قرآن کی علاوی دا کار اکئی نو اگا کئی اور چه قرآن کی علاوی دا کار بنکوئی مسلمان وہی ازما کی ایمان دے و دا اللہ کتاب دے نو زبینکو ما دار مسلمان خصوصیت دے یاد مسلمان خصوصیت دا دے چھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوکار کڑئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی شوئی و اغمنا نیکڑی نو مسلمانان اگا کارو نکی نو آئی دوئی مسلمان آئی دوئی مومن قرآن کیوں اللہ تدیر ذکر کئی اللہ فرمائی وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ زمان پیغمبر دا سے خبرانه دا شہر یو دیوئی زم مومنی ما ندا سے ندا مومن بہا سوکی ایمان والا بہا سوکی حتی یحکموک فیما شجر بینہم تراغی چستا فیصلی ساسو نت حاکمو گرزئی آغا سکی چیزئی درمیان زراغلی یو غم راشی خالی راشی دجیدات تقسیم راشی داگونو تقسیم راشی خبرولائل دشمنائل راشی بس باغ طریقہ بے اندوے کئی سنچ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دیم شرط ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت چستا سنتو کے ما فیصلہ کری نو پاہی باندې بیا تنقیقی نا اور درین دا ویسلمو تسلیما دامنا چی اوزلیو کی اوزلومنی نو بسٹک شوا نا بیا گی تا گاڑک دی او ہمیشہ گاڑک دی او بیا گاڑک دی تسلیمات مغوری مطلق راوڑے علماء کوئی گی دپارا تکرار دا فیل و ایسان دا فیل بائے فائل برزاد کئی چھ بیا گاڑک دی پخبلا گاڑک دی ہمیشہ گاڑک دی نوئی ایمان والا دے یو خواسے پخلے زم مومنی ما زم مسلمانی ما دا خواسو گوئی وچه درسو دا شرطون نئی راغلی نو اگر کامل مومن نشی کے دے اور کلا اللہ فرمائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا چاچی خلاف گد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس آگینا چی معلوم اشواد داد پیغمبر پاک طریقہ خدا خیر الحادی آدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر پاک لار ورطا معلوم اشوا او بیاون دے خلاف کئی تو آید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دعویٰ غم کی دعویٰ خادائی کی دعویٰ او دے بیاون وی زنمانم او دے خپل رائی کئی او خپل مرضی کئی نو اللہ وی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى چاچ خلاف گد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس آگینا چلتا دا پیغمبر پاک طریقہ معلوم شوا نولیه ما تولا وابڑو دلارا آغا طرف تاچ دے اوڑی دا ونسلیه جہنم دنبا کو دلارا جہنم تا وساعت مصیرا بزایدتلو دلارا جہنم چنا و تا بدوئی نوانیر بزایدے اللہ و تا ناکار زائوئی نوانیر ناکار دے اللہ و تا خراب وئی نوانیر خراب زائدے چلے پیغمبر پاک طریقہ پری خدا نو اللہ و جہنم بیزائی کم و جہنم تبی ورزو اور دا قرآن گن آیاتون بیا پدی باند دلالت کئی اس دا پیغمبر پاک طریقہ سوا دا اصلاح طریقہ سوا دا قوم دا سامونو طریقہ سوا دا تعلیم و تعلم طریقہ سوا سلویش کالا نبی علیہ السلام مکہ کی جوان دیر کڑے ہو پدی سلویش کالا کی آغت اللہ رنو معلومہ چه دی قوم اصلاح سنگا ہوکم دی قوم دا تعلیم سنگا ہوکم دا قوم سامی لاری دا سنگا روارو چلو اللہ نوارتا او قرآن کی اللہ وی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ دارنگی وی اگرہ بکاتا تا درود خپل طرفنا روح قرآن دوئی اللہ وی ما در دا قرآن راولے گا روحن علاج میں راولے گا ولی میراولے گا ما کنتا تدری ما الکتاب ولا الایمان تا تا پتنوا جسن بی بیان کتاب تا تا پتنوا جد ایمان بیان بوتا سکا گوما گورا پیغمبر پاک جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خیارو دیر عقل مندو دیر داناو وغلا چھن ورد جدی قوم تب تعلیم سنگا گوما چل واللہ نورد جدا قوم باسا ملاری تا سنگلا بلما چل واللہ نورد جدی قوم تبا سملارا سنگا خیمہ اللہ فرمائی ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان تا تا پتا نواج سنبی بیان کتاب تا تا پتا نواج سنبی بیان ایمان
پتور تیارو کی پراتو چاہتا لار درستو ہدایت نوا معلومات چاہتا صحیح لارا نوا معلومات ظالم دشمنانو دا اولادم دشمنانو جوان دا لونا بے پسمکا کے خواہونی دا خبر قومم دشمنانو انسانیت دنا ختم شویو چاہتا لارا نوا معلومات دورو تیارو کی پراتو اللہ ایمان رنا راونے گلا رنا سوا قرآن کریم تیارے کی چسڑے روانی مارم چیچی اور لڑانیم چیچی کارتا کدرہ کیوں پریوزی وہ چاہتا سا رنائی نو آسان بچے ادار سنا رانو چاہتا لار نو معلومات حرام اقبالی اور شیر دے اگوئی داورا کے مخاطب کی اردو کے جگنوئی اگوئی جگنو کی روشنی کا شانی چمن میں جگنو کی روشنی کا شانی چمن میں یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا غربت میں آگی چمکا گمنام دعوتن میں آدش میں پر سلطنت کی درد سفیر آئے دشمی پر تیاری کی درد سفیر آئے رائے رالا یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا غربت میں آگی چمکا گمنام دعوتن میں غربت کے رائے چاچان پہ جند اول کے روحانک ذکر لگا سوچ کو میں کہ شیخ القرآن نور اللہ مرکدہون نربابو قبر متصدی کو دی کہ شیخ القرآن نربابو پیران راوستل اور زمان قرون کو میاس کے بناسو کہ شیخ القرآن نوے نربابو کا ان پیرانو تا دخلاء درجی ورکڑے وے و شیخ القرآن اللہ پیدا کر اور قرآن منتاو خود دنی کلی در قرآن رنا فرشوا غربت میں آگے چمکا گمنام دعوتن میں اگر ظاہر میں اللہ پا اگر روخان اکڑل آج کمزائی کے اگر لوبی کھڑی ہوئی ما شکوانی کی اگر پٹیو والا زمکا اگر اللہ روخان اکڑل اور بائی کی انتمائی دنیا خلق راخلاسی داگر زمکا دا اللہ خوخشوا زا مخی عمری لاتلے ہوما نمان سارا زمان بچائی ہوئی آگا وقت ما شمانی ہوئی نمگا عمران کولا خانہ کعبی تو آپ موگر ابو مسکلی نافل اگرن تو آپ نسائی للاڑو صفا و مروہ کی منجھے سائی شروع کلا صفا نے سڑے مروہ تزی اور مروہ نے صفا ترازی دوارا دے رکھاوی پخوا اسے ملنگی لگی پریخودی اور عزائی نے خیستہ کری دی نو دی صفا و مروہ میانس کے شرل آئیٹونے لگی دلی اشارہ دی تا اشارہ دی لائن تراغ بطمان ڈاوے و تیز بازی نو آزائلہ چه بزر آلم ما سر بچیو نو ما با آغازائی که منڈا کڑا نو تراغ بل لائن تا بزر پا منڈا لڑم آل دی باود ریدم وار براور سے بیا بروان شو زمان وارا نور دا آٹھولو که آغا وقت دیر او ما شوما وا نو ما تاوی بابا دادی زائی که تم منڈا ہونی وی او منگا پریدی نمار دوی بچے دی زائی کی حضرت حاجری منڈا والی ہوا حضرت حاجرت ابراہیم علیہ السلام بی بیوا دا بادشاہ لوروا دا پیغمبر بی بیوا دا بل پیغمبر موروا
نو دې ځای به هغې منډه واله خو د هغې هغه منډه د خلوص وه د هغې هغه منډه د هغه پیغمبر د بچي د بچاو دپاره وه د هغې هغه منډه د بل پیغمبر د بچاو دپاره وه نو د هغې هغه د خلوص منډه چا په دې خوشي غر کې واله الله لیدا او الله ته خوښه شوه الله له مزه ورکړه چې دا په دې ځای کې منډه وایي څومره خوند کوي دا منډه یې خوند کوي چې د خلوص ده ګنې خو به د هیبت منډه واله خو د الله هغه عمل خوښ شو نو پیغمبر پاک هم دې ځای منډه واله صحابه هم واله موږ هم دغه ماشومه وه داسې ما ته کتل مې بابا بیا خو هغې منډه والې وه نو په کار دی چې ښځې منډه وایي نو سړي ولې وایي ښځې نه وایي اعتراض یې خو عجیبه وکړ ځکه د داسې کور نه وه چې هغه ذهن بل شان دی خو زه خو هم پلار ومه نو ما ورته ویل بچې هغه یوازې وه نو هغه په منډه بده نه ښکارېده اوس سړي دي نو ښځې په منډه بدې ښکاري نو پیغمبر پاک ځکه سړو ته وایي چې منډه وی هغه دا ځکه عرض مې دا کړو چې د هغې هغه منډه د خلوص وه نو الله ته هغه منډه خوښه شوه هغې په عبادت کې حساب کړه چا چې یو عمل یو کار په خلوص باندې وکړ نو د هغه هغه کار او د هغه هغه عمل الله د رسولانو لپاره د رشد و هدایت سبب وګرځوي او هغه الله ته خوښ شي او د چا عمل که ډېر وي خو هغه د خلوص نه وي د الله د رضا نه وي نو که هغه ډېرې منډې ووایي خو هندوستړی خدای ناراضه د هغه د هغه عمل هېڅ فایده نه وي دیو جی حدیث کې راځي اول جهنم چې الله تودی نو په دریو کسانو جهنم تیار دی جوړ دی چې ګرمۍ یې نو په دریو کسانو یو هغه مالدار او دولتمند دویم هغه قاري د قرآن او دریم هغه مجاهد مجاهد ته به الله وایي تا نه ما طاقت درکړی و تا نه ما قوت درکړی و دنیا کې تا پکې څه کړي وو نو هغه به وایي ما جهاد کو تر دې پورې چې زه شهید شوم حتی اقتل الله به ورته وایي قد قیل لک دا چې صداقون هغه تا ته وویلی شو دا دې راکول چې خلک وایي چې فلانې ډېر بهادر دی او ډېر نر دی او ډېر تکړه دی نو د نوم دپاره دې کول هغه تا ته وویلی شو هغه دویم چې هغه قاري د قرآن او ډېر ښایسته تلاوت به یې کوو او قرآن به یې وي انعامونه به یې راوړل او مقابلې به یې ګټلې الله به ورته ووایي چې تاسو کړي وو هغه وایي الله ما ستا قرآن وي ډېر مې نه کړ سهار ماښام مې وي الله به وایي قد قیل لک تا ته وویلی چې تاسو دې له کړي وو چې خلک وایي چې فلانې ډېر ښکلی قاري دی او ډېر ښایسته اواز دی نو هغه تا ته وویلی شو هغه دریم چې مالدار او دولتمند دي نو هغه ته به الله وایي ما درته مال درکړی او تا پکې څه کړي وو هغه به وایي الله ما یو لاره نه وه پرېښودې هر ځای کې مې لارښولی وو په لارو مې لارښولی وو په غریبانو مې لارښولی وو په عاجزانو مې لارښولی وو الله به وایي قد قیل لک تا ته وویلی چې تاسو دې له کړي چې خلک وایي فلان جوال فلانې ډېر سخي دی او ډېر مال خرڅ کوي او ډېر امدادونه خلکو سره کوي هغه تا ته وویلی شو ځکه ډېر مال د نوم دپاره خرڅ کوي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل
إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله يا مشرق إمام انصاف دار حاکم انصاف دار بادشاہ انصاف دار اور دویمو امام عادل وشاب نشا في عبادة الله او بلا غزوان چغلو شد اللہ کو عبادت کی الگون امید اللہ کتاب یو جماعت دا مزدرات روزی امنی والی عبادت امکو ظلمے امنو دا غوثی و بیا بڑا شنو دا غوثی جوند پتی کی تیر شن وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ او آغت وطنا چلا غی بنا دا اللہ پا دین باندوا دا اللہ دا دین دا وجہ دا غی بنا پا دی اوزائی کی دلا پا دی جدا کی دلا لگا دی دا مرگری ماسوطا راضی درس لگو درس کے اوزائی کی نہیں او بیار یو پل پل کورتا زیدان آئین میں ساکھ دے اجتماع لراشی پروگرام لراشی یو زائشی بیاخ پل پل کورتا زیدان آئین میں ساکھ دے ورجلانی دابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ آغت وطنا چلا گئی بنا دا اللہ پا دین باندوا پدی باندی اوزائی کی دلا پدی باندی جدا کی دلا ورجل داتو امرات ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ او بلاغ سڑے چاگلا یو جنائی دعوت ورگا یو خزی دعوت ورگا دسنا زکا دعوت ٹور ورخزا ورگئی جنائی ورگئی دعوتو سڑے سے خبری دے چاہتا کورنا دے چاہتا کسی را خدا کسا کی مخی رستو کی دا پلارو کی اشاری گئی دا پلارو کی روانو اجالا نو دعوت ورکی ورجل داتو امرات ذاتو منصب و جمال آغا سڑے آغا لگا چاگلا یو خزی دعوت سنا ورکا چاگا دخائی سوالات منصب والا فقال انی اخاف اللہ دور دوی زد اللہ نیاری گما زد عمل گما زد کار گما زد اللہ نیاری گما یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ خود دعوت ورکڑے ہو آنی دروازی بندی وغلقت الابوابا وقالت ایتلک دروازی بند کے یوسف علیہ السلام دیوی راشد دلتا قال انی اخاف اللہ انہو ربی آسد مسوایا شاندار زمارم زما خیستا کڑے دے زسجد عملو کما نو چی چار ذات زنان بچ گو نو آگا باندی با اللہ در رحمت سورے کئی مقصد میں بدے بلا خبرہ کی دے اخیری چکم امارا وانا کڑے وا ورپسی وئی ورجل تصدقا بیمینی حتی لا تعلم شمالو بلاغ سڑی باندی با اللہ در رحمت سورے کئی چاگو بسب لاس باندی صدقہ ورکا خیراتی ورکا در ریچ دا غاڑوری لاس نا پتاون لگی دا خلاص باندی صدقہ ورکا گس لاس تے پتاون لگی دا دی صدقہ تفریہ جی خیرات کئی صدقہ کئی عجز دا ورکا یا پٹی ورکی دے سکے دے وچی صدقہ کئی ہوما نو بیزت کنے تی خبر کڑی نو چه کم عزت من خلقی او دا غی ضرورت دے و غی اخبر عزت ساتی نو ای گریبانانو کرا ڈوڑائی نہیں خواہی چاہتا سوال نکی او چه کم بی حیائی نو اگر بلار اور بگزو کی گرزی اما لراکا اور سبی سے بچی ہوگی دی
په کورونو کې به ګرځي سړي خو پرېږده جناکای او ښځې کورونو ته روان یې موږ کره څه نشته او څه راکوي او څه نشته هر څه ورکره ډي خوند دی هغه صحیح د سوال ډېر عزتمن خلک دي درانه خلک دي د لویو کورانو خلک دي خو په هغه سخته راغلي نو د حیا د وجې هغه څه ویلی نشي دا اوس دا سیلاب چې راغلی و زما یو ملګری ما ته وي یو 2 کروڑه روپۍ دي سیلاب زدګانو له نو ما ورته ویل ما مال یې خو به راکړو په خپله اوس هم یې تقسیم کړه وی چاته اوس ما راکاړه بارې پرې اوس هلته خلکو تباهي شوې ده نو هغه لاړل دې تقسیم کړي یو کس وي هغه سامان راوړی او تقسیمو یې غوبل و شور و منډې وي هغه سوچ وکړه چې یاره دا خو مصیبت جوړېږي وی هغه نور جدا کړ اعلان یې وکړ چې کوم چې سیلاب زدګانو لا موږ راوړی و هغه ختم شو اوس نور موږ خاص نه راوړی نو که څوک قیمت باندې علي نو خیر دی موږ هغه په نیم قیمت باندې ورکوو د 100 روپو شی به موږ په 50 روپۍ په 30 روپۍ ورکوو او راځئ نو یې چې هغه مال کېښوده نو ډېر داسې زنانه وي نارینه وو چې هغه یې نه وو هغه ځای کې و چې خبر شو نو هغه یې زنانه وو چیلونه پړوي په سر کې را روانې شوې او نارینه را روان شو پیسې چې کور کې سوي هغې راواغستې او کتار کې ودرېدل چې لږه پیسو باندې ورکوي نو هغه یې رانه عزتمن خلک وو ځان یې خو شرمولی نه شه وی چې دا خلک راجمع شو نو هغه کسان ودرول چې نور به را پرېږدئ او اگر هغې راواغسته هغه مال نو هغې ټولو باندې په صحیح طریقه باندې تقسیم کړ اخر کې ورته وی موږ 1 روپۍ نالو خو موږ وی چې کوم لایق د دوی وي چې هغه یې له ورکړو لایق هغه وله ورکړه تا ته معلوم دي په کلي کې په چپ کې په خوا کې په جومات کې طالبان ورکوله ځکه وایي ورجل تصدق بیمینه حتی لا تعلم شماله بل هغه سړي باندې به الله د رحمت سوری کوي چې هغه په سم لاس باندې مال ولګوي اړوري لاس یې پته ونه لګي او ډېر داسې خلک دي چې د مرګ نه بعد د هغه خلک بیا وایي یو وایي ما سره یې ښه کړي وه بل وایي ما سره یې ښه کړي وه یو وایي په ما سخته راغلي وه زما امداد یې کړی و بل وایي په ما سخته راغلي وه زما امداد یې کړی و عرض مې دا کړو چې کله ته د الله د رضا لپاره د الله د خوشنودۍ لپاره یو کار وکړي نو په هغې الله خوشحاله شي او هغې له دوام ورکړي شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه ولیږي په دې کلي کې مشرانو ما لیدلي وو اوس هم ما څخه هغه رجسټر شته چې شیخ القرآن به هغې له د قرآن نسخې هغې له قلمونه کاپیانې هغه به یې ورته ورکولې او همیشه به یې قرآن زده کوي قرآن یې زده کړو هغه یې قرآن زده کړه او د هغه یې بچو د هغه یې وسو د هغې کړ وسو قرآن زده کړه او کلي کې امن او خوشحالي راغله ما سره زما یو ملګری راغلی و دورې نه مشر سړی و نو کله کله جنازه به وه نو هغه ورځو کې چې زه کلي کې یم نو زه جنازه نه پرېږدم نه غم پرېږدم خو چې کلي کې نه یم نو بیا خو راته پته ونه لګي وروسته راته ځان بد ښکاري مشر ورور ځي غمونو له نو زه به چې چېرته غم له جنازې له لړم دا کلي والا ټول ملګري راتل به لاس به ملاول مشرانو کشرانو او ګپ شپ به موږ ولګو هغه به کتل د هغه یو غټ بارګین و پېښور کې یو ورځ زه لاړم هلته ناست وم ګڼ کسان ناست وو
ولید پنځپیر چې په پنځپیر کې له ټولو خلکو د دای سره مینه ګینه په کلی کې چا سره څوک مینه نه کوي بهر کوي خو د کلی مینه ځکه چې قرآن ورته ښودلی شوی او د هغې اثر او د هغې نتیجه اوس هم شته د الله فضل دی بهر یو جومات کې د قرآن درس دی او په دې مینې او په دې محبتونه زیاتېږي ته ورشه بهر دنیا وګوره بهر کلي وګوره ته به د خدای شکریا ادا کړې دلته هم د قرآن کریم درس و عوام او کلیواله پکې ناست دي درس اخر ته رسېدلی و دا دوه صورتونه یې پرېښودي وو دا چې ته به د دې تفسیر کې زه مختصر د هغې مطلب به وایم هوښیار او عقلمند سړی هغه دی چې هغه خپل دشمن پېژني هغه ډېر بېوقوفه او کمعقلي چې خپل دشمن نه پېژني خو اصل دشمن پېژندل پکار دي اصل دشمن هغه قرآن خولی ستا رور دشمن نه دی ستا تربور دشمن نه دی ستا عزیز دشمن نه دی ستا کلیواله دشمن نه دی دا چې دشمن کوي نو یو بل څوک دی هغې دشمن کوي هغه درته لمسوي هغه څوک دی نو هغه قرآن وایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان ستاسو دشمن دی دشمن ورته وایي انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير دی خپله ډله راغواړي چې شي د جهنمیانو نه اصل دشمن د شیطان دی نو هغه کار کوه چې هغې باندې شیطان خفه کېږي هغه تا دشمن ووایه هغه کار مه کوه چې شیطان پې خوشحالي نو الله وایي قل اعوذ برب الفلق ووایه پیغمبره ووایه مسلمانه پناه غواړمه په رب شلونکي باندې من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي ومن شر غاسق اذا وقب د شر تیارې نه کله چې پرېوځي ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پوکو وونکو نه په غوټو کې په مجالسو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه حسد او بغض چې کوي هغه ستا سمې ته هم غلطه وایي چې حسد او بغض یې پکې ته ورته وایي سوري ته شاګه به پر ګوار کړي مستا یې نه مانه حسد او بغض دا یو ناکاره مرض دی دا د الله زموږ د خلکو نه وباسي ورپسې صورت کې وایي قل اعوذ برب الناس وایه پیغمبره وایه مسلمانه پناه غواړمه په رب د خلکو باندې ملک الناس واجدار د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټ نه چا پټ راځي او بیا راځي وسوسې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس هغه د پیریانو نه وي او که د بنیانو نه ځکه شیطان بنیانو کې وي شیطان پیریانو کې وي الله دې موږ د شیطانانو نه وساتي نو عرض مې دا کو چې توره تیاره وه رڼا نه وه الله قرآن راولېږه رڼا یې راولېږله اوس چې یو سړی دا غواړي چې زه رڼا ته راوځم نو قرآن دې ووایي او چې یو سړی تیارې کې خوشحاله دی نو بس ګونګی دی تیارې کې خوشحاله یوهي دی ګوړ دی کوي تیارې کې وایي او تیارې کې به لاړ شي د خدای کتاب دا د رڼا کتاب دی
دا د نجات کتاب دی دا د خلاصون او د کامیابی کتاب دی او دا شکر دی چې په دې پیړۍ کې د خدای کتاب چې ښایي نو د پنځپیرو موږه یې سکړي دا اوس اتلی ما په عربو کې تقریبا 15,000 کیلومیټره زه وګرځېدم هغه د یمن باډره پورې تر نجد تر غرونو پورې هغه فضل الله مرګي وو په ریاض کې په نورو ځایونو کې و چې چاته تللو د قرآن درسونه او هغه چا درسونه کوله چا چې د پنځپیرو بس کړی وي دا د الله کرم دی د الله احسان دی په موږ او په تاسو باندې د خدای د دې نعمت شکریا ادا کول پکار او شکریا ادا کول دا دي چې ګوره د هر چا دوه اختر یو وړوکی اختر یو لوی اختر او زمونږ شپږ اختر یو وړوکی اختر یو بل لوی اختر نو یو د روژې په 28مه اختر پنځپیر کې لارې او کوڅې ډکې دنیایي نو بیا څلورم د وړې دورې ختم نو بیا اختر نو پنځم بیا د بخاري شریف ختم نو شپږم بیا پکې اجتماع راشي نو بیا خلک راخلاص یې پنځپیر کې هاي وې لارې کوڅې ډکې بیټکونه دا په تاسو د خدای او لوی کرم دی مرګرو اجتماع څنګه میرا کې کو ځکه چې خلک زیات شو ځایږي نه اصل کې یو نیم په پاکا کې بوجالو نو ما ورته داسې کار دی چې د پنځپیر نه دا رحمتونه نو باسم دا په پنځپیر کې یا په اینا یا په پنځپیر کې دغه ځای نه بل طرف ته به کوم ډیر کې به وګبل ځای خو د پنځپیر نه بار کو دا رحمتونه دي چې دې کلی ته راشي او دې کلی کې دا دعاګانې او عبادتونه او دا رحمتونه دا د کلی نه نو باسم دا د خدای مهرباني ده ملاو تړئ او خدمت وکړئ ملاو تړئ او په دې کې شرکت وکړئ دا درې څلور ورځې چې خلک د غرونو نه راروان دي او راځي او تاسو نه یې وزګار نو ستاسو نه به الله تپوس کوي چې ته خو هسې نه وي وزګار دا درې څلور ورځې هم تا ځان نشي وزګارولی چې ته راغلی وي او ناست وي څومره بدقسمته یي چا په دې کلي کې ډېری او په دغه ورځو کې بهر لاړ شي څومره بدقسمته یي چې په دې کلي کې ډېری او د کوم ځای نه علما او خلک راغلي او بیانونه یي قرآن او سنت بیانېږي دیوانې اوري ځان مه بدقسمته کوئ ځان خوشقسمته کوي دا رحمتونه والئ دا نعمتونه والئ او د دې رحمت د څادر د لاندې شئ چې الله مهربانۍ نور هم زیاتې کړي الله دې زموږ دا کلی نور په قرآن او په سنت باندې ښایسته کړي او الله دې زموږ د کلي د هر یو فرد نه د قرآن او سنت خدمت واخلي کوم ځای کې چې څوک هم د قرآن خدمت کوي الله دې د هغوی کورونه د خیر او د برکتونو نه ډک کړي څه بیماران دي د هغوی لپاره دعا وکړئ چې الله ورته شفای کامله ورکړي څو جیلونو کې دي الله دې په خوشحالو باندې خپلو کورونو ته راولي د چا دشمنۍ او طرفګرۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي چا قرآن خوړلی او چا زده کړی او څوک راغلي دي الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي چا چې موږ له قرآن او سنت په لاس کې راکړی و الله د هغوی او د هغوی د ملګرو قبرونه منور کړي الله دې زموږ نه تر مرګه د قرآن او د سنت خدمت والي زموږ دا اجتماع چې اوس دا سبا نه بله ورځ شروع کېږي د 27 تاریخ باندې او په 30 ختمېږي الله دې په خیر خیریت باندې سرته ورسوي او الله دې مخلوق دپاره د رشد و هدایت سبب وګرځوي الله دې زموږ دا جوماتونه دا درسونه همیشه دپاره آباد لري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه